وعن معاذ رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله فلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حدیث شریف کی جو پنځو مباحث ته خیال کوي. اول باس احوال دراوی د حدیث شریف، دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف، دریم بحث ما هو المقصود من الحدیث، څلورم بحث مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره، پنځم بحث حل د مفردات او اعتراضات او جوابات. اول بحث احوال دراوی د حدیث شریف. د دې حدیث شریف راوی د حضرت معاذ ابن جبل الانصاری الخزرجی، مشهور صحابی دی. د کنیت ابو عبد الرحمن، دا 13 کالو په عمر مسلمان شوی دی. د باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اعلمهم بالحلال والحرام، په ټولو کې په حلال او حرام زیات پوهیدونکی معاذ ابن جبل دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزواتو کې شریک شوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یمن والی مقرر کړی او ورسره بهر راووتلو. معاذ ابن جبل په سورلی سور دی او د دواړو جهانو سردار امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ورسره پیادل روان دی. معاذ ابن جبل ته وایي بما تقضي یا معاذ، معاذ فیصلې درته راشي څنګه به کې؟ معاذ ورته وایي اقضي بکتاب الله، د خدای په کتاب به فیصلې کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي فإن لم تجد، که د خدای په کتاب کې نه نو بیا او ورته وایي فبسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله په سنتو به فیصلې کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي فإن لم تجد، که د رسول الله په سنتو کې نه بیا به څه کې؟ دی وایي اجتهد برأیي، په خپله رایه کې به سوچ او کوشش کوم. دا روایت د حجتیت قیاس دپاره واضح دلیل دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم هم د خدای بیان کا الحمدللہ الذی وفق رسول رسوله، حمد هغه ذات لره دی چې د خپل رسول قاصد په داسې خبره باندې موافق که چې هغه د رسول خوښه ده او هغه پرې رضا دی. بیا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي معاذه داسې وخت به راشي ته به راشي او مدینه کې به زه نه یم. معاذ رضی الله تعالی عنہ په جړاش نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رخصت واخیست، را واپس. معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمای مدینه ته مې واپس را وکتل، خپ لرې لاړم را ومې کتل نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان او زما یقین و چې زه راشم نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. معاذ سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات محبت. وروسته به مشکات شریف کې راشي 4 صفحه کې حدیث شریف دی. معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو ځلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاس نه راونیولم او راته ویل یا معاذ انی لاحبک، اے معاذ یقینا زه تا سره محبت کوم. معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما ورته چې و انی لاحبک یا رسول الله، زمام تا سره مینه ده د خدای پیغمبر. تاسو سوچ کوئ چې معاذ رضی الله تعالی عنہ ته رسول الله وایي اے معاذ تا سره مې مینه ده،
په معاذ به دا ورځ څنګه تېره شوي او معاذ ته چې د رسول الله د طرفه وویل شو چې ته به راشې او زه به نه یم د جدایۍ د اواز به په معاذ باندې څنګه لګېدلی او د هغه احساس به څنګه و حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ د انصارو په نوجوانانو کې د ټولو نه زیات پوهه د ټولو نه زیات حسین او جمیل د ټولو نه زیات سخي ځوان نبی کریم صلی الله علیه وسلم به اکثر د ځان سره بیوچه چرته بته مرکب باندې به شاته ځان سره کېنولی او په لاره به ورسره علمي بحث کو علمي خبرې اترې به یې کولي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت کې 18 هجری کې شام کې په یوه غزوه کې شریکو چې طاعون وبا بیماری راغله هغې سره دی د 15 کالو په عمر وفات حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې د وفات نه خبر شه ډېرې وجړل او وی فرمایل عجزت النساء وان یلدن مثل معاذ ښځې عاجزه دي چې د معاذ په شانې بچي راوړي د معاذ په شانې بچي راوړي موږ به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم محبت اوس کوم ځای کې لټو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د علم ډیر توثیق کړی دی او فرمایلی دی استقرأوا القرآن من 4 قرآن د 4 تنانو نه زده کوي یو پکې معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ د دین لوی شهادت لوی تایید بل څه کیدی شي د حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ نه 150 احادیث روایت شوي په ذخیره د احادیثو کې دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمای كنت ردف النبي صلی الله علیه وسلم زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاته ناستم علی حمار په مرکب باندې لیس بیني و بینه زما او د ده په منځ کې نه و الا مؤخرة الرحل مگر د بار هغه اخرنۍ حصه سړی ناست دي په اس باندې او په هغې باندې ځای جوړي او چې کوم سړی پې ناست دي د هغه شاته داسې کونډه لګېدلي که خیال هم کړی هغې ته مؤخرة الرحل وایي نو بل چې ورپسې کیني د هغې نه شاته کیني د مخکې راکب او شاته د ردیف په منځ کې فاصله راشي خبرې ته هم خیال راغی که نه زما او د رسول الله په منځ کې دقه وه دا شدت اتصال ذکر کوي چې زه د نبی علیه السلام سره داسې جخت او نږدې ناست استحضار د قصې کوي نبی علیه السلام وفرمایل یا معاذ اے معاذ هل تدری ته پوهېږې ما حق الله علی عبادي د الله حق په بندګانو څه دی وما حق العباد علی الله او د بندګانو حق په الله څه دی قلت ما ورته الله ورسول عالم الله او رسول ښه پوهېږي قال فإن حق العباد علی الله حق د الله تعالی په بندګانو دا دی ان یعبدوه چې دوی به د خدای عبادت کوي ولا یشرکو به شیئا د الله سره به هېڅ شی نه شریک کوي او حق د بندګانو په الله دا دی چې الله نه عذابوي چې څوک شرک وکړي د ده سره هېڅ شی څوک شرک وکړي خدای نه عذابوي په طریقې د تعبید سره قلت یا رسول الله افلا ابشر به الناس خلکو ته زیری نه ورکوم چې څوک شرک ونه کړي خدای نه عذابوي قال لا تبشرهم هذا خلک مه خبره وزیری مه ورکوه په یتکلو بیا به په دې بروسه وکړي نور د ښه کارونه به نه کوي کوئی شرک هم نه دی کړی دریم بحث ما هو المقصود د حدیث شریف مقصود د حدیث شریف ثمره د ایمان ذکر کوي چې هغه عدم تعذیب دی مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره واضح دی
باب خودل شوی د ایمان او د هغې د لوازم او د ثمراتو په بیان کې او حدیث شریف کې ثمره ذکر کوي چې ایمان قایله شي شرک نه د ځان بچ کړه نو ثمره یې داره چې جنت ته به ځي دوزخ نه به بچ. پنځم بازحل د الفاظ مفرده و ردف کنت ردف النبي په سورلی کې چې مخکې ناست هغې ته راکب وایي او وروسته چې ورپسې څوک یې هغې ته ردیف وایي. دا حمار د مقوقس بادشاه د طرفه نبی علیہ السلام ته هدیه را لیږل شوی و او د دې حمار نوم عفیر و. عفیر لیس بیني و بینه د نبی علیہ السلام سره د شدت اتصال بیان کوي. یا معاذ دا ندا د توجه د پاره ده ځکه معاذ خو مخکې نه دغه وکړه. هل تدری د درایت نه دی. درایت هغه علم ته وایي چې د کوشش نه بعد حاصل شي. معرفت مطلق علم ته وایي یا ادراک د کلیاتو ته علم وایي او ادراک د جزیاتو ته معرفت وایي یا د مرکباتو ادراک ته علم او د بسایطو ادراک ته معرفت وایي. فإن کفافة هي ده اذا فوست العلم الى الله ورسوله فاعلم ان حق الله على العباد وحق العباد على الله. تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې حدیث نه خو د معتزله مسلک ثابت شو چې الله تعالی ته بندګانو ثواب ورکول واجب دي ځکه حق د بندګانو حق واجب ته وایي. تاسو به جواب وکئ چې لفظ د حق د دریو معناګانو دپاره استعمالیږي په معنا د واجب سره په معنا د جدیر او لایق سره او په معنا د حصې سره. در پلان کې حق دی څه معنا حصه ده. دلته حق په معنا د واجب سره نه په معنا د لایق سره دی. لایق دی بندګانو ته په الله باندې چې داسې وکړي واجب پې نشته. دویم جواب به دا وکړي چې د حق نه مراد حق تفضلي دی وجوبي نه دی. بیا به اعتراض وارد شي ان یعبدون خو معلومیږي چې د دخول جنت دپاره صرف توحید کافي دی نور ضروریات د دین ضروری نه دي. تاسو به جواب وکئ دا یعبدوه نه مراد مطلق اطاعت دی او مطلق اطاعت کې توحید رسالت او ټول عبادات راځي. دیندار عبادت نه مراد توحید دی خو سره د مقتضیاتو صرف توحید نه دی چا شاعر وی گر بگویم مسلمانم بلرزم که یابم مشکلات لایلاره. صرف توحید نه دی توحید نه لاندې زندگی تیرول صرف کلمه نه ده. اوس به تاسو اعتراض وارد شي چې نبی علیہ السلام خو حضرت معاذ رضی الله عنه منع کړی فلا تبشرهم فیتکلوا خلکو ته زیری مه ورکوه دوی به بیا بروسه کوي. نو د نبی علیہ السلام د منع باوجود معاذ دا حدیث بیا ولې بیان سوال باندې پوښتئ. تاسو به جواب وکړئ چې معاذ رضی الله عنه پوهېده چې دا نهي مؤبده نه ده موقته ده. اول د اسلام نو هلته ده او بیا وروسته ازادي شو. یا دا راز و د نبي او د مرګ نه وروسته خو راز افشا کول جایز دي که تاسو په دې ځای پوه شئ. یو څو مسائل مستنبطه من الحدیث په حمار سورلی سنت ته دا یوه مسله معلومه شوه. هلته پخوا د عزت سورلی وه اوس خلک بده ګڼي. تاسو چې بیان کوئ نو داسې به نه وایي چې نبی علیہ السلام په حمار سورو پښتو کې ځکه خلکو نظر کې به تصور به ډېر بد راشي. تاسو به سورلی استعمالوئ نبی علیہ السلام په سورلی سورو په مرکب سورو ادب لفظ به استعمالوئ. خبرې ته خیال دی که نه دی؟ دا بعضې خلک کې که نه نو مطلب د الفاظ غلط استعمال کوي مقشانی خو خلکو باندې کریح ولګېږي نو بېدبي وشي الفاظ به صحیح استعمالو. دویم دا مسله معلومه شوه دوه کسان په یوې سورلۍ کېناستلی شي درې نشي کېناستی په موټر سایکل درې نشي کېناستی ځکه د معاذ د نبي علیه السلام په منځ کې مؤخرة الرحل و که نه موټر سایکل کې صحیح چې دوه سره ناست خو زه دوه خیر دی فاصله په منځ کې دوه چې کینم که صادر مادر څه شهیداتو په منځ کې کېدی نو دا ډېره غوره خبره ده. او درې چې کینی درې ستاسو وجدان دا مني چې درې دی په موټر سایکل ناست زما ضمیر خو یې نه مني
تاسو یې منئ چې درې سره یو ځای کښېني څنګه نښتي زه خو په ټول ژوند کې زه درې نه یم ناست چا سره 15 خو څه کې 3 ناجایز دي تاسې په دې پوه شئ شدت اتصالي که نه شدت اتصال تاسو ته وایم که نه ما پوهه کوئ زه خو پې کله نه یم ناست شوی تاسو به دا تجربه کړي زما په نیز باندې خو بلکل نه دي جایز تاسې په دې پوه شئ دریم دا مسله معلومه شوه شاګرد د استاد سره مرید د مرشد سره په یوه سورلۍ کېناستی شي دا څه بېادبي نه ده چې زه به ورسره پیادل روان یم او دی به په اس ناست دي نه ته مور سره ورخېجه خیر دی پې پوه شئ که نه ستئ پوه څلورم دا مسله معلومه شوه په لاره کې په سورلۍ علمي بحث او مسایل بیانول پکار دي هسې په زول غلی ناست دي دا غلی ناست نه دي پکار چې شاګرد د استاد سره دومره ادب کوي چې په ګونډو ورته ناست دي د مانځه په شان باندې لکه مرید چې د پیر صاحب سره ناست دي تپوس مپوس نه کوي او بس دا نه ده پکار علمي بحث پکار دی دا مطلب شو ګورې دواړه روان وو علمي خبره بیانوله دې ځای پورې پوه شئ پنځم دا مسله معلومه شوه استاد چېرته ځي او شاګرد ځان سره بوځي نو دا تکبر نه دی ځان له تک نه یو کس ځان سره بیول چې ګپ شپ ورسره لګوي لاره کې دا څه بده خبره نه ده دا د تواضع خلاف نه ده او تکبر نه دی پې پوه شئ دې بل حدیث شریف ته وګورئ وعن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قبل إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأسما دې حدیث شریف کې یو شپږو مباحثو ته خیال کوئ احوال د راوي د حدیث شریف دویم باس مختصر تشریح د حدیث شریف دریم باس ما هو المقصود من الحدیث څلورم باس مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره پنځم باس حل د مفردات شپږم باس مسائل مستنبطه من الحدیث اول باس احوال د راوي د حدیث شریف مخکې تیر شوي دویم باس مختصر تشریح ته وګورئ حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته ته او معاذ شاته ناست په بار باندې سورلۍ باندې نبی علیہ السلام ورته یا معاذ معاذ ورته لبیک یا رسول الله وسعدیک څومره د مینې الفاظ دي قال یا معاذ قال لبیک یا رسول الله وسعدیک قال یا معاذ قال لبیک یا رسول الله وسعدیک څومره د محبت الفاظ او د صحابه څومره مینه د نبی سره قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي ما من احد هېڅوک داسې نشته یشهدو چې ګواهي وکړي الله اله چې نشته بل معبود موجود الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه د زړه د صدق نه ووایي الا حرمه الله على النار مگر بند به کي په ده باندې الله تعالی په اور باندې به الله بند کي قال یا رسول الله فلا اخبر به الناس خلک نه خبروم فیستبشروا چې خوشحاله شي قال اذن یتکلوا دې وخت کې به بیا په دې خبره بروسه وکړي فاخبر بها معاذ په دې خبره خلک خبر کړي د موت د مرګ په وخت کې تعصم دې لپاره چې ګناه نه بچي چې حدیث پټ نشي مرګ په وخت کې خلک خبر دریم باس ما والمقصود من الحديث مقصد د حدیث شریف ترغیب علی استدامت الایمان او بیان ثمرات الایمان چې هغه حرمان من النار دی د اور نه بچ کیدل څلورم باس مطابقت د حدیث کې فواید او ثمرات د ایمان ذکر دی او وضع د کتاب الایمان هم دی د پاره پنځم باس حل د مفردات صدقا د یشهدو د پاره په اعتبار د موصوف محذوفه سره مفعول مطلق
یشهد شهادتا صدقا یا شهادت صدقین او یا حال دی یشهد صادقا صدقا با پمانا د صادقا سرش یا چې حال کې یا یشهد صدقا صادقا تواړو یا تی جمله جوړه کا یشهدو و یصدق صدقا من قلبی دا صفت دی د صدقا دپاره ځکه صدق د قسمه دی یو من قلبه وي او یو نه وي منافقین نبی علیہ السلام تو انک لرسول الله صدق خو دی کنه خو من قلبه خو نه دی کنه من قلبه قید ځکه ولګاو فاخبر به د تعصمن دپاره علت تعصمن د اخبر به دپاره علت دی معاذ ولې بیا خلک خبر کړه تعصما د دې د وجې چې ګناه نه ځان وباسي تاسو باندې به څوک اعتراض وکړي چې تعصم باب تپاول دی او باب تپاول اکثره د دخول پیل دپاره راځي څه دپاره او دلته خو د دخول پیل دپاره نه صحیح کېږي نو په اخبره بها معاذ تعصم دې دپاره چې ګناه کې ور داخل شي دغه مطلب نه دی تعصما دا ما چې ګناه نه خارج شي تاسو به جواب وکئ تفاعل لکه څنګه چې د دخول پیل دپاره راځي د خروج عن الفعل دپاره هم راځي لکه تحنس قسم نه وتل تعصم د ګناه نه وتل وغیره فیستبشروا دوی به خوشحاله شي په دې خبره باندې چې جنت ته به ځو مسائل مستنبطه من الحدیث تنبیه دپاره شاګرد ته درې اوازه خیر دی دیم شاګرد ته پکار چې د ادب او د محبت الفاظ استعمال کړي استاذ آواز وکړي چې اوبه راوړه دی به ورته ښه استاذ جي دا به نه وایي ښه تاسو پرې پوه شئ او ورته وایي لبیک وسعدیک یا رسول الله درې کرته ورته وایي تاسو په دې پوه شئ د خوښۍ خبره سړی واوري په کار ده چې خلکو ته ورسوي ځکه معاذ خو د خوښۍ خبره واورېده وایي خلک به خبر کم رسول الله ورته وایي نه مه خبره وه ځکه مصلحت پکې نه دی که څه مصلحت پکې و نو بیا خلک مه خبره وه پنځم دا مسله معلومه شوه چې کومه خبرې د سړي زده باید چې ژوند کې هغه خلکو ته ورسوي معاذ ته دا خبره زده وه نبی علیہ السلام منع کړی خو د مرګ په وخت کې ښکاره کړه د دې د وجې نه چې ګناه نه بچ شي درود شریف اللهم صل علی